زمونږ پر درس کې دا غیرحاضري باب سخت ممنوع ہے. د مرض بیان نه علاوه هیڅ قسم هغه باندې رخصت باندې بس مرض مو مقید هغه بیان. کوم یو طالب علم چې هغه د اهتمام ته تیار نه وي بل ځای وګوري خوي اگر چې ته داخل شم نه خیر رخصت پر تو کو همون تکلیف نو ته درد رسی. دا سے قالباً حاضری او قلباً حاضرین ضروری ہے. سمجھ قالباً حاضری توجہ سر کے راستہ ناز کی توجہ نہیں فکر سوچ کے نور صاحب آدھے خواہ کے حرکات مختلف دام وغیرہ ضروری ہے. پورا توجہ سر کے راستہ خبر پر توجہ رہی بے توجہ سے انہوں خبر اب غلط واوري بیا مرو واوري غلط په پوش زين ته غلط شي ودی ما وای بل ته نو غلط شي بچلی نیمه خبر وشي نیمه ونشي نو بیا سمجھ کې نه راځي پورا قصه. دا سب نفی او علامات تو اصول علم محاورہ انما یخشى الله من عباده العلماء آیت کریمه کی وارد د علم د حاصلېدلو نه خدای خشیت الهی شروع شي بس او کله خشیت نشتا شروع نشو یا نزیاتی پوش علم لري کېدل نه حاصلې. انما یخشى الله من عباده العلماء خشیت الهی ورسره زیاتېدل دا علم زیاتېدل نه تقوا زیاتېدل خشیت الهی زیاتېدل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حدیث شریف وارد دی امام بیہقی شعب الایمان کی نقل کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا علیہ السلام فرمائی نور چې قلب داخل شي ان فصحه ولو شي ورتقل سینور ته ولو شي صحابانو د بوسو کو دې منخصه وی فرمائے اللہ خشتہ کا التجافی من دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. ځان بچکول لري کېدل د دار غرور نه. دار غرور دنیا دنیا نه خلق دنیا نه تجافی لري کېدل او دار الخلود طرف ته انابت یہ طرف ته توجه فکر ټول هغه طرف ته تللی
فکر هغه سره نابت هغه طرف مرګ لپاره تیاری راتونه مخ کې دا نخي بس نور علم نور دی نور سینې داخل شي نه خیدا دی بلادی شریف دی ابو خلاد روایت ته رضی الله تعالی او بالایمان کی نبی علیہ السلام فرمائی واذا رايتم الرجل يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه سړی ویلي چې هغه زهد په دنیا ورکېدلی شي او قلت منطق یعنی کمې خبرې کول نو فاقتربوا منه دې سړي ته قریب شي فإنه يلقن الحكمة دلته حکمت تلقین کېدلی شي ورکېدلی شي علم ورکېدلی شي حکمت علم ته فقه ته دا نخذ چې زود په دنیا راځي او قلت منطق کمګو کېدل کمی خبرې کمی تقریبا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم علم موانع آفاتو کی سو خبر اهم وورا یو دے خصومات و جدالات منازعات چیڑ چاڑ کو دا علم آفت دوتال طلباء علم چې جګړه وکي نو پر نور ډیر شي کسانو باندې اثر غلط فاغو وسمري هو مثال نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع کې خپل کور راوتلو مسجد تراتلو او ورکه داو چې ليله القدر د خلکو توخم ورته خو دل شي وو دروازه پردے اوسه روان دي مسجد کې دوه کسان دي هغه سبدین کې منازعات کوي یو بل باندې دین نه واړی دي ودای کې طرف کلامي راغله نبی علیہ السلام راغی خبره خود فکړه وې ليله القدر استاسو د منازعات توجنا پورته شو زمانہ بس نبی علیہ السلام باندې خبره اثر وکړه ليله القدر د پورته بس تعین ختم شو نو په داسې متابع اثر لري نو په څوک چې متنازع دي په وسم رسېږي منازعات خصومات چړ چاړ جګړې مناظره علم پورته کوي ختمي آفت قسوت قلب پیدا کیږي نور دړنه وباسي نو علم خو نور دیګا بچي سوا غم وباسي نور وساسي شي صحیح غم وباسي ظلمت پیدا تیار پیدا خدمت سے منازعاتی تو رواو بل سرا یا فضائے منازعاتی یا بل سے خبر مناظرتی یا مسائل کو مناظرے کی داڑے منحوس کار دے غلط کار زمونگا پر مدرسہ کے مسائلوں کے ہر قسم مسائل چاہیے کہ منازعات کا مجادلات مناظرات کا سخت ممنوع ہے سخت ممنوع ہے دلته چې کوم سبق لري کی داغه تکرار داغه مطالعه داغه مذاکره
पागई की बम मुजादला नहीं कम सबक से दलते वेले की पाए कम जिदाल नहीं पाए कम सिर्फ मुजाकरा तकरार कम सबक से दलते वेले की दागे मुजाकरा तकरार बस नूर खबर बारी हो कि नहीं न सियासी खबरें न गैर सियासी खबरें बाल तलबा अखबार बीनी शौकियानी बार नासी और तबूरी मुख्तलिफ तफसीरें भी कही दाशवल तो सख्त ममनू है बारों अखबारों में रड़म चलता नहीं तलबा पार सख्त ममनू वक्त जाए गई अखबार को बल जम का तरह अखबार की मुख्तलिफ किस्म खबरी मुख्तलिफ तफसीर जैन की 150 वर्जी जैन खुद मर ले वसत नहीं लड़ी सम मकसद पार चिराग लेना वो वक्त नमूनी जैन की कुदूरत खड़वाले पैदा तैयारे पैदा करा डेढ़ में फंसा लिया नुकसान मुल्की हालात वाले तफसीरी दा बदल तो सख्त ममनू है अब सिरे वाले बिल्कुल न इस किस्म हालात को न इस किस्म सियासी खबर हो तंजीमी बासुना मासूना दाम बिल्कुल दलता नहीं सियासी तंजीम गैर सियासी तंजीम और सच दाड़ छेड़छाड़ बास मुनाजम दिया बिल्कुल नहीं सियासी खलगुलमुन आगस्तल या नूरो मुख्तलिफ खलको मशरानो पागिबान बासुनो छेड़छाड़ खबरी कौल झगड़े भी कौल ममनू है ढेर में नुकसान किस्सा मकसूद पार रागली है बस वही बस नूर सब बारह कार बदल तो की काबिल बर्दाश्त फिर गिज नहीं कम तालब इल्म पता वाली ज्यादा से फजूल चढ़ चढ़ गई फजूल बास गई फजूल जिदाल गई सियासी तबसरे गई नदा से तालब इल्म उबास नरदे मुख जो पता बोली कि बिया मस्क उबासू वक्त जाएगी कार जाएगी बिया बड़े मदरसे तलाशी आता चार से पेज मर्जी नए किस्म तंजीम सर ताल्लुक साहब की सियासी गैर सियासी आम मुसलमान पे सिर्फ खिदमत को अलवाड़ और नु तलबा को बर्दाश्त को दासी मुख्तलिफ उलमा उस्तादान बांधे बास कोल पदेशान जो बाज द बाज तौहीन की दा न बर्दाश्त की दा गलत शी मशरान वालिबान की सुख देव खबरों की बल्दा मुकाबिल की उस्तादान की तौहीन क्या की दा गलत का दा पढ़ की त्यार पैदा की कुदूरत पैदा की आलिमान पर से खबर कौल दाउड खतरनाक काम है गीबत कसिम ममनू है बेद आलिमान गीबत को डबल गुना कोशिश पर दी कहूं छे गीबत न जान सके बस हिस मुसलमान गीबत रानिश खतरनाक जुर्म करेंगे हिस मुसलमान गीबत रानिश
غیبت سے خپلو منځونو روجو نیکو باندې اور لګول بس غیبت نه. نو ولې په خپلو نیکو په خپلو منځونو روجو باندې اور لګوي؟ چا غیبت کړي نو هغه پته نه لګي چې څومره نیکۍ او منځونه او روجې به ستا نه قیامت کې لګي، او یا که دې نه نو څومره لوی ګناهونه او بوج به هغه تا ته راوړل کېږي او ستا په سر واچولی کېږي. سب ختم کول سپک نوم اغستل چاته خپل مرګرو کې یو بل ته دا په قرآن ممنوع شی دی. قدر نوم یو بل ته لري، احترام نوم لري، سپک نوم باندې انسان الله قدرمن ګرځولې نو په سپکه خبره ځان نه سپکایي. الله نظر وګورځي و انسان چې کنځلي کوي نو الله جل جلاله نظر وګورځي. چا فتوی لګول فلان کافر او فلان مشرک فلان بدعتي مبتدع، دا غلط کار دی، دا په کې دلته نشي بالکل بهر کې دلته چې کوم سبب ویل کی بس هغه یادولې وای مذاکره بس. فلان گمراہ دا نه یو هیڅ ځای نه کوي. فضول باس ہے، فضول قصہ سبیدم کی نشتا الٹا گناہ غیبت ہو سب ختم ہو. اور داسې قسم خبرونه تفرق پیدا کیږي، مسلمانانو منځ کې تفرق ذریعہ ګرځي. نو موږ تاسو خور ډیر پاره چې نو جوړ راوړو امت ته خیر لپاره جوړ راوړو، جوړ اصلاح امت بظاهر دي چې موږ امت ته خیر وسو نقصان نه رسو چرته. انتم خیر امه اخرجت للناس. اللهم صل على محمد. آفات العلم کے نسیان نے آفت العلم النسیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے. آفات العلم کے ان تحدث بی غیر اہلی، غیر اہل تداغی ویل القا کو غیر اہل دے چې دغه استعداد پکې نه کوي دی یادا چې استعداد پکې شته خو د دنیا په مقصود یې ځکه کوي الله لپاره نه. تحدث بی غیر اهل آفات العلم کے ترک عمل علم حاصلین بیا عمل یو خبره معلومه شنو باغ عمل شروع کوم مسفور بلن بیا کا بلا
عمل کو ترک عمل دا علم ختمی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کو کابل اخبار میں تابعین کی ډېر به عالم زړو کتابونو عالم تورات نو هغه د پوسو کوم من ارباب العلم علم خواندان څوک دي اور ته الذين يعملون ما علم چې صوت معلوم په عمل کوي دار باب علم بس ارباب علم هغه دي چې صوت معلوم په عمل کوي عالم با عمل ما خواند علم دی بیا ته پوښتنه کو چې علم د قلوب علماء څه شي استلل بیا تم على علماء د علمنا علماء د علم بس تم لالچ ډېر خطرناک شي علم کا حاصلم شو دا ختمه بس سیسی باج دا څه وسابي علم سیسی مستر دا مطلب نه چې بس غونډې دروازې بار کی سیسی ختمه ہے نور ختمه نور په ظلمت شي معلوماتي تصوراتي علم نه نور نه تعالی چونه دا سے آفات علم کے ډېر تعلقات دي اهل دنیا سره اصل کو تعلقات دا خطرناک شي وخت تم ضایع کوي من ځان سره ډېر شهرت ډېر خطرناک شي شهرت طلبي خطرناک شي د انسان د شهرت کوشش کوي او شهرت راغی دیم په خطر کې دی دلم ډېر زیات احتیاط وکړي اگر چې د غوړي د مشهور نشو خوراک دیم په خطر کې دی څومره چې ګمنامي نو پامن کې علماء دیوبند کی بزرگ مقولہ غالباً مولانا الشیخ عزیر گل صاحب رحمہ اللہ سو کا غل راغلی نو ملاقات له خلق راتلل نو هغه سرناست داوی تګې ته ډېر خبر باندې کوي نو بس ناصافه متوجه شو هغه سړي ته مخاطب شو وي فلان د ګمنام خلکو سمځي وکړي اورېدلې مونږه دا د ګمنام خلکو سمځي وکړي نو ګمناوي خشه د ګمناوي شهرت کوشش تا خبر خطرناک شي وسو غیر اختیاري طور مشهور شو دام په خطر کې دی اگر چې تک ځان مشهور کړي دی سو طلب نه و خو د علم ځان په احتیاط کې ساتي او ډېر په خطر کې دی من اشیر الیه بالاصابع فلا تغضوه شیئا حضور علیہ السلام فرمایي شاید چې په ګوتو اشاره وشو نو مش ماری په سکه لسه بشیش نور دې مطلب دا نه دی چې سو غیر اختیاري طور مشهور شو نو داله سه بشیش لسه بشین دا مطلب چې دا سره ډېر په خطر کې شو سوخ کوم دې خرابې دي ډېر خطرات فتن ورته متوجه شي خطرات ورته متوجه شي ډېر په احتیاط په باندې مشیر علیه بالاصابع مشهور سره د تعلقات ډېر خطرناک شي نبی علیہ السلام فرمایلی سره تعلقات اهل دنیا سره کار خلق سره تعلقات وکړي نبی علیہ السلام فرمایلی
इन्न मिन अबग़ज़िल क़ुर्राए अल्लज़ीना यज़ूरून अल उमरा, बदतरीन आलिमान अगरी क़ुर्रा आलिमान को जड़ा इस्तिलाह की चागात ताल्लुकात साथी और उमरा सा काम सा वो ज़ियारतुन मुलाक़ातुन लोरजी ताबस अबग़ज़िल क़ुर्राए और खतरनाक कैफियत आफात इल्म के यो दा तंजीमी इंसिलाक में रहमात थे मखकिम की मुख्तर खबरों को तो फर्रुख सब दिया बस बगैर रहमा की हो जिसो उलूम असल से गलत बुरा अमानत उज़मा बस अगा तरफ तो तवज्जो बुरा नहीं वो मखसूस खबरों तरफ तवज्जो दाम जमहूर में अखबार मखसूस वो खबरी नूर बिगड़े पूरी दाम तुम टोल तुम दम कार दे तो सब बड़ी किताब की टोल तुम कमानत दास तंजीमीन सलाह में रहमा की उन्होंने बल तंजीम की नेकान खली की और रमाई पे की यहाँ पर तो फंजर की बदरा जी तभी तो दर हलाकत सबक थे तो भाई सबक बस देना खारिजैन पार की इधर पकड़ थी इस किस्म का किस्म में रहमा सलाह नहीं बिया वसी तालिब जहन बड़ी फारिगी औकात पर रही तो फारिगी डेढ़ तो लबाए अगब जलसों जुलूसून की वक्त जाए की जिंदाबाद मुर्दाबाद की वक्त जाए की किसा बदेगी खत्म वक्त बदेगी खत्म मुंद मुलावलेगी और मुलायन आलिम जी ना आगाज उम्मत सर दर्दे गया नीम हकीम खतरा ईमान खतरे जान नीम मुल्ला खतरे ईमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें इंतजामी खबरें हो रही जल तक पाती के दोनों दोपहरा यो अहम शेर मुंज एहतमाम को दाजमूंगा टोल के और नहीं फरीदा द उलूम इज द कौन द मख की फरीजदा सबक पहले भी जगह मुझ कोताही मुझ बेलम नख किला फर्ज है मुझ के इस किस्म कोताही जी जमात तावल्ला हाजिर दिल मुझे इंतजार को मुझ वक्त आखिर से दर पर तैयारी दिल पारा मुंह कसान मुकर्रो दावद मुस इंतजाम बराबर ही हजार रुपये और तलबा वक्त सारे पास ही
کوم طالب علم ته چې سارمون د پاره را پاسې درو ویل شي بیا نه پاسي نو دا بیا زمون طالب علم نشماري بار بار ورته ضرورت نه بار بار دروازه ټکول کی بس په معمولی خبره پاسې درته بس مستعری او بس موږ نبی رسول الله فرمایي چې موږ پرې خو فقط کافر شو اگر چې دې په تعویل کې علماء کې اختلاف ته بعض علماء ویلي چې حقیقتا کافر شو او بعض ویلي چې کفر طرف ته ورنږدې شو هر یو خبره چې خو خطرناک کیفیت ده کفر ته ورنږدې شو کومه خبره پکې ده او بعض ویلي حقیقتا کافر شو مجدے کے تقاصر سستی نہیں ہوتی ہے بیا مسجد کې دلته خود دلته موږ درسم کو په صورت مجبوری ده چې مستقل درسګاه نشته نو دي کو نو پدې کې واس چې زموږه طلبه زیات دي نو درس ته بیان دي نو دا په طرف ته غونډول غواړي نو دا اهتمام کوي چې یو لکسان مقرر وکړي شي چې مثلا یو ګټ تر غونډي جمعه خاري وزه پر فارغ بیا به کې خبرې کی درس شروع کی داس طالب علم جاغموز کی کوتاہی کی دا مونږ باندې طبعا هم بوج کی ډېر تکلیف مونږ ته ملي دیو جنا دا په ډېر تکلیف چې اوس کوتاہی کې وته بیا مدرسې په کمرو کې پاتې کېدل دي نو ایسره متعلق یو هم خبره خدا چې بیا نه يرنش ټلیفون موبایل استعمالي طالب علم نو کاغذ ټلیفون کوي کیو پر وراشوري مدرسې کمره کې دنه یار مدرسې په سین کې به ټلیفون نه استعمالي اره برابر ته دي فرض یا بار حال ته هم بیا له قدمه خبرې کوي بس چې سره په ضرورت پوره کیږي بس چته خبر باندې کوي ټول طلبه ورو تکلیف ټول طرف ته متوجه شي د شپې نو سو کرام کې آرام کې خلل واقع شي تکلیف واقع شي ورته تعالی کې تکلیف او خلل واقع شي ذهنی پریشان شي ډېر طلبه د میدان کې دغه ټلیفون اټینډ کوي ټول کمرې متاثر شي بیا بل روزي داس احساس وکړه دار فطرت سلیمه نه خلاف شي فطرت سلیمه اختیار ورکړه دا په تقاضا شي نو دې مو سختۍ سره پابندي مدرسہ سین کی کمروں کی ټلیفون کول او ریدل دا درس نه ټلیفون خبره ومنه دا بار بار باروم بیا په دمه خبره کیلا بس ټلیفون کی زینو جته خبره نه وزول ټلیفونونه کول او ریدل دا غلط کار دی فائدہ کې نشته ولې خپل پیسې خرج کې وخت ضایع کوي یا ناشې طالب علم ټول موبایل اغستلې او پای کوتي وي او ځینې طلبه په کې غانې وي دا غټ جرم دی
خدا سے ګوتېوال راړول دا غلط کار دی. وخت سرمایه ضایع کول دي. وخت انسان سرمایه ده ضایع کول. بهتر خدای چې بس انسان ټلیفون بند ساتي، مستقل بند ساتي. ولې باندې بل په ټلیفون کې نو تاسو وخت ضایع کیږي، ځان باندې پریشان کی، د غم خبره تکلیف خبره ځان باندې پریشان کی، چې دا غیر نه خبر پاتې شي. خلک بند ساتل غواړي، بس مستقل بند. صرف تاسو خپل ضرورت دي چې هغه لپاره استعمال کړئ. بس یا کم از کم دې په आवाज نه رنګ دې نه راځي، आवाज څه کوي نو بس ته به غوډه کې ټلیفون به چاره ته به اورينا حرکت په کوم نه پته ورته نه لګي، پریشان کې جیب دراو غري ترخو غري نو پریشان مری کی کتاب مطالعه مې واړی ذهن کې خلل پیدا کی، فرق پیدا کی، تکلیف بدل کی، وخت ول ځای چې دا حرکت کوم نه بیا څه وخت دی وکړو چې رسته ټلیفون ضروري پر راغلی نو ضروري ته خپل نه نه ضروري نو پرې وي او ته وګورئ وقت ځای کې انسان هغه سره مدرسې په سین کې بار داسې کمرو کې ټلیفون نه نور خبرې اترې کول داسې په زوره چاټوره مدرسه او ټول طلبه او استادان متاثر کیدا او سخت جوړ وي ته ډېر په احتیاط پاتې دي. خدمت ته تغیر دلته یا لوخي وینځري یا نور خدمت یا تقسیم کړي شي نو په بهتر طریقه باندې برابرول وکړي دا خپل یعنی خوش قسمتي ګڼل وکړي چې ما خدمت کو د الله په منو په دې حیثیت چې نمبر مې ده مره الله د منو خدمت کوم نمبر به یي په دې نیت چې الله د منو خدمت کوم بس الله جل جلاله من مال دي. هرلی سړی سي حاجیان حضرات سي جدینا چروان شي مکې ته غیلار بوډونه راځي سعودي حکومت طرف لګولې شي موبایل کې مرحبا بك الرحمن ډېر خون سړی ورته مهاجران دي الله پورته دي حج کې راځي الرحمن دي نو طلبه العلم اهل العلم طبقه چې خارج شي مدرسو کې دي لري علم لپاره داخل بالاولاد ضيوف الرحمن دي خدمت خوش قسمتي ګڼل پکاري. الله مهرباني قرآن طلباري د حدیث طلباري نو قرآن خو اشرف ته درسنه قرآن ورسره اشرف الله کلام دی الله صفت دی الله صفت ته کعبه د الله کور دی نو قرآن سره خو هیڅ شي نسبت نشي کولای. بیا دلته داسې ترتیب چې طلبا کوم باندې کی تاسو کې نواغي باندې داخله فیس خو یې خو یو ځای بیا ماهانه فیس وي ماهانه فیس خرچه کې استعمالي هر یو طالب علم په کاری چې فرض کا یعنی مدرسه کې نه پاتې کی بار پاتې کی بیا خو ماهانه فیس نه کی خو
طریقه په ګدای بهتر اعلی شیدار چې انسان خپل خرچ کوي په دوران طلب علم کې دې مخصوص قوت قلبي پیدا کړي بار جماعتونی کې باندې کې وظیفه خوري دې سره ذوق قلب پیدا کړي خپل خرچ کوي قوت قلب پیدا کړي جو قوت قلب پیدا کیږي نو دې سره علم تخطوي بهتر صفات پیدا کیږي علم باندې خپل خرچه وشو مال خرچ شو قرباني وشو دا کوشش وکړه چې خپل خرچه وکړي وجدل ته پاتې کیږي خو بدغه کیفیت کې ودا خپل یعنی یو قدر یو عزت کړي دا ما خپل خرچه سبق وي لار دی طالب علم دی خپل قدر یو عزت کړي ته زما په پیسې باندې زما بچي سبق وي خراس کا کې خپلو کا نو کوم طالب علم چې استطاعت کی نو چا مدرسه کې پچ کوشش کوو د دې دلته وشي د هغه تر امکان اخوانو زبانوں کے اسلاف بدور کے خدا موجودہ رواج پنو ساجدوں کی تو وظیفہ دا بس ساجدوں کی بات کی فراز صاحب کے خپل کو ځان سره سړی وړي ګرځولي خپل خرچ بس برکات یې ولې کمرو کې بیا چې څومره ډېر کسان به کې دلی شي چې پای کې شي زمون سره کم نه شړو کولاوي زنه تنګي نو کولاو سره شړو کولاوي زنه تنګي او ته کولاو سره زیات نه شي بیا د شپې مخصوص وخت پورې با ور کولای بیا د شپې بندي مستقل یا بار تر وتل لغنه هغه مستقل کساری داغه نه پس بیا که څوک بار پاتشي بار د شپه بیا کوي کوشش تا وکړ دي دا مخصوص وخت نه که فرض قسم مخصوص بار ګرځیدل خو اسیم صحیح نه وي چکر لګول او ګرځیدل خو ضرورت لپاره وته طالب علم دا مخصوص وخت نه مخکې راش بیا وروسته ور دروازې ټکي یا ونه ګلایي ورته یا مارش پکې تاسې ګرمۍ موسم کې د غرمې کې لږ وخت د خوب لپاره ملایويږي نو باقي ور باندې نو مسو بار ته وي نو بار پاتې او لند راشي بس دا خو تکلیف کنه چې مستقل کس ناشتي او کولاوي راکړه لکی هر کار یو مخصوص ترتیب سره کی غرمه کې څو غنټه درې پاوه یا نیمه غنټه آرام وشي نو بیا وروسته سبق د پاره سره تازه دا خو انساني ضرورت ده جمی کې دا موقع نه راځي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد
طلباو د پاره ودا پکاري چې اذکار مسکونه او درود شریف ډېر استعمال کړي. علوم مسلهونو کې دې غټ اثر او دخل له خوب کې د کېدلو دعاګانې اسکار دي پاسېدلو دي یا نور مختلف اذکار دعاګانو ډېر استعمال کړي. علوم چې سدي شرعي علوم دا د نبی علیہ السلام نه رسېدلي دي. موږ باغ باندې درود ډېر ویلم ډېر رسېږي. درود شریف ډېر احتمال. مازیګر کې مونږه مازیګر وخت دار ذکر د پاره ده. نو مازیګر وخت کې مخصوص مونږ نه پس لږ ذکر کی چې پای کې ټول شرکت کوي. یو نشپږ منټه پیلېږي حلقه ذکرې حلقات ذکر په حدیثو کې راغلي. ملائکه ورته راځي الله رحمتونه کوي دې برکات. فتنو دور دی نو زمون قسم خلقو د پاره موږ تاسو د پاره دا ذکر او درود شریف اسکار دا وصله ده. موږ پر فتنو دا پدې کو ځکه چې موږ خود ورته نشته ده. دا زموږ دفاع ده. دا زموږ حفاظت ده. هر طرف فتنې دي خلی واځي کړي. پر کوڅه کې فتنه ده پر کلی کې فتنې دي. نو دا بعد دې ذکر اسکار باندې دفاع علم تفقه وزا وصله ده. زمونږ اصطلاحي کال هغه خو مدرسو ډېر کمی کال ورته هو کال نه نیم کالم صحیح پوره کیږي چې دا ورځ خو صحیح تیر شي کړه نه سره او توګو سره تیر شي او ځای شي او ورځ کې یو جمعې هغه خپل ضرورت ور باندې شوټي هغه په اخوا دی خواږي په چکرو کې ځل ګرځېدلو کې تیر نشي چې ضرورت تاپتی هغه پوره کړی شي. بس جامع انجیری هغه ورضرورت کورونو ته راتللو د جمعې په موقع باندې هم زیات کوشش نه کوو. ضرورت نه نو ذهن مشوش اور مختلف حالات دي پریشانې تکلیفي نو هغه بیا ځان ناخبرو کې ساتي. ناخبرو کې ځان ساتي خبر صحت بدیم برابرۍ ذهن بدیم برابرۍ کار سبق هم برابرۍ هر څه نه ځان خبره پریشان تکلیف دا ابتدائی درس و سبق دموں گا. اللہ تعالیٰ دے باقی ټول کال کې مونږ تاسو پر برکات واچي. الله تعالی دې په خیریت سره تیر کړي عافیت سره تیر کړي. سم مقصود د پاره چې راغلي الله جل جلاله دې ټول مقاصد تاسو په طریقې تام درکړي. الله ربونه توفیق راکړي تاسو خدمت وکړو تاسو اکرام وکړو تاسو قدر وکړو. بیا به ان شاء الله خالد روزانه سبق مکمل شروع کیږي. ټول سبقونه ټول سبق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ضروري خبركم استاذ